آسٹریلیا خلاف په دریم T20 میچ کې د پاکستان بیټنگ کمپلیټلی فلاپ شوی دی. د پاکستان ټوټل بیټنگ 170 رنزونو باندې ټول ټیم آؤٹ شوی دی چې دغه سکور ورپسې آسټریلیا په 12 اوور کې چیس کړی دی. د آسټریلیا طرف مارکس ټواینس ډیر زبردست بیټنگ کړی دی, حد بیټنگ کړی دی. میچ ډیر په اسانه باندې د پاکستان نو غټلو د مارکس ټواینس په د بیټنگ په وجه باندې. بل دا سیریز پاکستان په دې سیریز کې کلین سویپ شو, وائٹ واش شو. درې T20 میچونو چې درې وړه آسټریلیا وګټل. د پاکستان نن چې کم پلینګ 11 ټوټلی بالکل ډیفرنٹ پلینګ 11. کپتان محمد رضوان خپل ډراپ او د دې سکواډ کیپټن د نننی پلینګ 11 د نننی پاکستان ټیم کپتان چې کوم سلمان علي آغا چې ډیرو خلکو ورپسې خبرې هم کولې, تنقید په هم کولو چې دا کلاړي خپل د T20 قابل هم نه دی او د پاکستان د T20 کپتان جوړ شوی دی. د پاکستان طرف صرف بابر اعظم واحد خ بیټنګ کړی دی, یو سلوي رنزونه جوړ کړي په 23 بالونو باندې. مکمل سکور کارډ طرف لزو د هر کلاړي په انډیویډوال پرفارمنس باندې خبره کوو. تاسو خپل اندازه وشي چې چا پکې ښه پرفارمنس د پاکستان طرف یو ښه پرفارمنس نشته. سکور کارډ کتا سو ګورئ ډیټیل سکور کارډ ته موږ راځو. د پاکستان طرف هایست سکور چې کم دی غره بابر اعظم 41 رنزونه دي. نور تاسو ګورئ صاحبزاده فرحان یو ځل بیا ناکامه 9 رنزونه, بابر اعظم 41 رنزونه کړي دي په 28 بالونو باندې. حسیب الله 24-19 بالونو باندې. عثمان خان 4 بال 3, آغا سلمان 9 بال 1 رنز. ډیر زیات بالونه ویست کړي دي او صرف یو رنز جوړ کړی چې د نننی د دې ټیم کپتان آغا سلمان و. عرفان خان 8 بال 10 رنزونه, عباس افریدی 8 بال 1, جانداد خان 10 بال 5 رنزونه, شاهین افریدی 12 بال 100. شاهین افریدی خاص سټرایک ریټ سره گیم کړي. حارث رؤف 2 بال 0 او سفیان مقیم 3 بال 1 باندې آؤٹ شوی دی. د آسټریلیا طرف زیویر بارټلټ 3 اوور 25 یو وکټ ایشتلی دا. سپانسر جانسن 3.1 اوور کې 24 رنزونه ورکړي دي او 2 وکټ ایشتلی دي. سټواینس یو اوور کړي 15 رنزونه, وکټ یوم نه ایشتلی. نیتن ایلس 3 اوور 20 یو وکټ, زمپا 4 اوور 11 2 وکټ. ټول زبردست بالنګ زمپا کړی دی چې پچ فاست بالر د لپاره جوړ دی او د دې نه علاوه هم یو سپینر راځي د پاکستان وکټس غورځي جی. ایرون هارډي 4 اوور 21 3 وکټ دوه هم ایشتلی دي. بیا ورپسې د پاکستان بالنګ تاسو ګورئ او د آسټریلیا بیټنګ تاسو ګورئ نو کمپلیټلی تاسو به حیران شئ چې د پاکستان بیټنګ نو په یو رنګ بیهیویر کوي چې کله د آسټریلیا بیټنګ دغه 170 رنزونه ورپسې په 11.2 اوور یعنی 12 اوور کې چیس کړي دي. 118 باندې د آسټریلیا صرف 3 کلاډیان آؤٹ او په 9 وکټو باندې ډیر په اسانه باندې د میچ آسټریلیا وګټلو. میتیو شارټ 4 بال 2 رنزونه, جیک فریسر 11 بال 18, جوس انګلیس دای کپتان د 24 بال 27, مارکس ټواینس حد بیټنګ کړي 27 بالونو باندې 61 رنزونه, ټیم ډیوډ 3 بال 7 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان طرف شاهین افریدی 3 اوور 43 یو وکټ, جانداد خان 3 اوور 17 یو وکټ. جانداد خان ښه بالنګ کړی. حارث رؤف ایکسپنسو ثابت شوی 3 اوور 34. شاهین افریدی هم ډیر زیات ډبې درې. سفیان مقیم یو اوور کړی 9 رنزونه جوړ کړي دي. عباس افریدی تقریبا 1.2 اوور کې 14 رنزونه او یو وکټ. سفیان مقیم ګوره چې کله پچ کنډیشن فاست بالرو نو بیا پاکستان ته پکارو چې مطلب یو بیټسمن انکلوډ کړي په خپل سکواډ کې. خو بیا هم میچ کم د ډیر په اسانه باندې آسټریلیا وګټلو. د آسټریلیا سیکنډ ټیم دی کې د آسټریلیا که تاسو ګورئ مین کلاډیان په دې سکواډ کې نو, مین کلاډیان په دې سیریز کې نو. ای مطلب ای ریسټ کولو د ایوس بارډر گواسکر ټرافي د انډیا سره هغه د پاره ریسټ کولو. ای په دې سیریز کې نو خو بیا هم د پاکستان ټیم وائٹ واش کړی دی جی. دا خره ون ډے سیریز پاکستان وګټلو. T20 سیریز آسټریلیا وائٹ واش کړو جی پاکستان. دا مکمل سکور کارډو. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.